بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم العبادة عشرة اجزاء 9 اجزاء فی طلب الحلال. مختصرا عرض وکم دا څه انسان محنت کوي، زحمت کوي، تلاش کوي، مزدوری کوي، ای ډیر زیات ثواب دی. لکه څنګه حدیث مې عرض کو څه پیغمبر یې څه عبادت لاس جزء ده، ان جزء عبادت انده ده څه ته رزق حلال ګټي، ته محنت کوي، ته مزدوری کوي، خواري کوي. ډیر زیات عرفا علما زهاد کسان چې هغوی به عمر اخیری سټیج کې هم ډیر زیات ضعیف و، کمزوري و، هغوی به خوارۍ نه پرېښله، هغوی به خپل لاسه هر یو کار کولو، محنت به کولو، تلاش به کولو. من جمله هغوی نه شیخ رجب علي خیاط څخه به ډیر زیات اخیری ټایم پورې دغه شي ته اهمیت ورکولو چې انسان په کار دی بل چا لاس محتاج نه وي. انسان په کار دی خوارۍ کوي، انسان په کار کوي، انسان په کار دی تګ و دوړ کوي، محنت کوي. نن سبا یمو معاشرې کې افسوس خبره ده چې ډیر جوانان چې هغوی شباب کې دوی هغه وخت کې دوی چې هغه ټایم کې بهترین کار و خوارۍ و مزدوري و محنت و تلاش کوای شي، هغوی رزق حلال ګټای شي. هغوی ناست وي وروڼو ته، پلار ته، یا تر زمانو ته، یا خونې کې جوین فیملی نظام کې هغوی ناست وي چې ستا نور دی ګټي مو دی خورو. او دا جمله ډېره ده کېږي چې یو دی وګټي سل دی وخوري، حالانکې هغه ما او تا دپاره نه دی چې هغه جوانان دي، کار کوای شي، مزدوري محنت کوای شي. د هغو دپاره دی چې هغه زړه دي، سپین ږیري دي، واړه دي، بیماران دي، زنانه دي. کوم کسان څه محنت کوای شي، تلاش کوای شي، انسان په کار دی څه لکه و مدن ویلی نه وي جوین فیملی کې ګاډي خونې کې په کار دی څه خپله حصه واچي. انسان میاشتې چاهې 10 زره 20 زره 10 زره ویل انسان نه ګټي. قرار نستی عیب دی. لکه څنګه حدیث ده من اکل من کد یده کان یوم القیامه فی عداد الانبیاء. معصوم یې چې کوم کس خپل لاس سره محنت او مزدوری کوي، زندگی چلوي، هغه به قیامت ورځې انبیاء سره صف کوي او د انبیاء ثواب و یاخذ ثواب الانبیاء، هغوی ته به د انبیاء ثواب رسیږي. پس کوشش وکړو انشاءالله. دا هم عبادت ده، هم انسان بدن صحت دپاره یو قسم ته سلامتی ده، هم انسان مصروفیت ده، هم انسان یو دا دی چې انسان بالاخره خپل صلاحیت ښیای شي، استعداد ښیای شي، هم دا دی چې انسان په خپلو خپو ودرې استقلال در کوي. نو ما و تاسو ویلي سستی تنبلی شکار شو. پروردگار عالم به مو ټولو ته توفیق نصیب کړي چې محنت مزدوری وکړو، دا ثواب نه محرومه نه شو او خپله زندګي خوشګواره کړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.